أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. پدې حدیث شریف کې پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات او مسائل مستنبطه من الحدیث. دی حدیث کې کوم مسلو ته اشاره شوی موږ له پکې څه تعلیمات پټ دي. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. د حالات مخکې ذکر شوي دوباره اعاده نه کوو. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته فرمای اتا اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم یو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه فقال ورتوي دلني على عمل ما تخودن وکپ یو عمل چې کله ز حکم دخلت الجنه جنت تلار یو کار راته خو خدا سم د کار کاری چې زه به یو کار باندې جنت ته لاړ شم. قال نبی علیہ السلام ورته تعبد الله، هغه د خدای عبادت دی او ته به شریک نه جوړې د الله سره هیڅوک، او مونځ به ودرې فرض ادا کې به زکات به ادا کې چې کم فرض دی، وتصوم رمضان او د رمضان شریف روزه به نیسي. دا چې ورته ویل قال دی باندې چې ورته ویل والذي نفسي بيدي فهغه ذات مې د قسمې چې زمان نفس د هغه په قبضه کې دی لا زيد على هذا زب زیادت نه کوم په دې شاید هیڅ شیم دومره وکوم ولا انقص منه نه بد دین سکمو. فلما ولى هر کله چې د شاو ګرځول نبی علیہ السلام ته روان شو قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من سره ای چا دا خوخه ینظر چې وګوري الى رجل یو سړی ته من اهل الجنه د جنتیانو نه پل ینظر الى هذا د دی وګوري دا جنتی دی. بس متفقون علی. تاسو په مقصد پوه شئ چا خوخه جنتی سړی ته وګوري نو دل دی وګوري ودا جنته دی پوښي دا پسان سړی ته دی وګوري یا دی بعینه د ته وګوري. دریم باس مقصد د حدیث شریف سره، مقصد د حدیث بیان د ثمرې د ایمان د چاغه دخول ال الجنه، ایمان د برکت به جنت ته ځي. دیم حدیث کې دا بیانې چې د نیک عمل اعظم هم مبارک کار دی. وګوره دې باندې چې صرف نیت وکړو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جنت بشارت ورکو. دریم حدیث کی ترغیب ورکی اعمال مذکورہ او ته چې دا عملونه په ځان کې پیدا کړي چې کوم نبی علیہ السلام باندې چې ته ویلو. او څلورم د حدیث مقصد رد دی بلیغ دی په مرجئو. اے مرجئو تاسو عمل بیکار غنئ، وګوره نبی علیہ السلام ترغیب د عمل ورکي او بشارت د جنت په عمل ورکي، نو څنګه بیکار شي. سلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. په حدیث شریف کې ترغیب الی خصائل الایمان او بیان د ثمرې د ایمان
او وضع د کتاب الایمان د همدې دپاره شوی نو مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. هلکه تاسو پې پوه شوئ. پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اتا اعرابی یو بانډچی راغی. اعرابی په فتحې د حمزه سره دی. آیت کریمه کې دی قالت الاعراب همدې لفظ سره یا نسبتی استعمال شي نو مفرد دی اعراب سره، او که یا نسبتی ور سره استعمال نشي نو د جمع او د جنس په مقام کې استعمالیږي. هلکه پې پوه شئ. اعراب چاته وایي چې په بانډو کې اوسېږي د ښار نه لري. بانډچیان هلکه تاسو دې کتابونو نور الیزا کې ویلي که نه ویکره امامة الاعرابی بانډچي پسې مونځ مکروه دی که نه ولې ځکه هغه تعلیم نه یې کړی لري. بیا پخوا به د فقه کې یو کتاب ویل کېده مستخلص الحقایق. مستخلص به ورته وایي. تاسو نوم اورېدلی دی مستخلص. هغې کې په حاشیه کې یوه واقعه ذکر کړې ده چې بانډچیان د تعلیم نه لري دي او د پوهې نه. یو امامو بانډچیانو له مونځ ورکاو نو د امام په اول آیت کې ویلي الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا یعلموا حدود ما انزل الله. داسې دی که نه د اعرابو بدي او مذمت پکې بیان شوی. د مدینې منورې چار چاپېره چې کوم اعراب نو دا بانډچي شاته یو سپین ږیری د سره امسا وه او بس را مخکې شو د امام یو څو کوانټه په دې سر ګرم کو. امام سلام ونه ګرځاو چې ته ورېږه مونځ پوره کم بیا به ګورو. پوه یې نشته چې ولې یې ووهلم. دویم رکعت کې قدرت شان دی چې دا آیت تلاوت کا که نه دا ورپسې دی ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر. بعضې بانډچیان په الله م ایمان لري او په آخرت هم ایمان لري. ښه خلک دي نو صفتې بیان کړه. د دې بانډچي ورپسې د شانه اواز وکړه الان نفعک العصا. وګوره څنګه زر درته امسا پیدا وکړه اوس دې زموږ صفتونه شروع کړل. تاسو پې پوه شئ. نو هغه وایي دومره جهالت او ناپوهي ده پکې ځکه امامت مکروه دی. اوس که تاسو موږ معاشرې ته وګورو زموږ او ستاسو په دې معاشره کې پوهه خلک او مضبوط عالمان بانډچیان دي د بانډو خلک. دا سیده که نه ده. کم مضبوط مولین تاسو یې نوم والی پلان کې مضبوط عالم دی قسم دی ګوریا به بانډچي. تاسو شهریان هم دي تکړه دي خو د بانډې خلک اوس ترقي کړې ده ګورئ. ښه تاسو پې پوه شئ. نو اعرابي بانډچي ته وایي. نبی علیہ السلام زمانه کې به بانډچیان ساده باده چډل بډل راغله او د نبی علیہ السلام نه به بلا تکلف تپوسونه کول. صحابه به ډېره استفاده وکړه. د نبی علیہ السلام د روب د وجې نه به صحابه زړه کې سوق خو هغه به نه شو ویلی تپوس به نه شو کولی. هغوی به ساده باده تپوسونه کول نو د دوی مسلې به حل کېدې. دې روایت کې د اعرابي څوک دی؟ بعضې وایي زمام ابن ثعلبه نوم و، بعضې وایي سعد ابن اخرم و. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي حدیث د ابو هریره کې د اعرابي نه مراد لقیط ابن صبره دی. کنیت ابن المنتفق. راجح قول همدا دی ځکه د طبرانی په روایت کې هم داسې ویل شوي دي نوم یې اخیستل شوی دی لقیط ابن صبره. دلنی صيغه د امر ده یعنی داسې نیک اعمال راته وښایه چې د هغې په کولو بنده جنت ته لاړ شي. تاسو باندې به یو اعتراض وارد شي بل حدیث شریف کې خو راغلي چې د عمل د وجې نه څوک جنت ته نه ځي. جنت ته چې ځي د خدای په فضل به ځي. تاسو دا حدیث اورېدلی که نه؟ نبی علیہ السلام نه صحابه تپوس کوي ته؟ هغه وایي ته ځم
الا ان يتغمدني الله، مگر که خدای مې پر رحمت کې پټ کی. دلته خو دې عمل راته خو چې د عمل د وجه نه جنت ته لاړ شم. او بل حدیث کې راغلی چې د عمل د وجه نه جنت ته څوک نشي تللی، د خدای په فضل بځي. تاسو به جواب وکئ سبب دوه قسمه دی، یو سبب ظاهری دی او بل سبب حقیقی دی. سبب حقیقی د جنت د تلو خو اراده او مشیت الهی او فضل خداوندی دی، او سبب ظاهری عمل دی. کم حدیث کی چې ورته سبب ویل شوی نو سبب ظاهری مراد دی، او کم حدیث کی چې راغلی چې عمل سبب نه دی، د عمل د وجه نه څوک نشي تللی، معنا یې دا ده چې عمل سبب حقیقي نه دی. نو حدیثینو په منځ کې تعارض او تناقض نشته. تاسو سوال باندې پوه شئ په جواب. لکه سړی بیمار شو دوی وخوري، چا جوړ کو؟ الله. خو سبب ظاهری دوی شو. تاسو په دې خبرو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. تعبدو که مضارع مرفوع شي دا به د مبتدا مقدر د پاره خبر شي چې هو ده دسې بچ هو تعبد الله. په دې صورت کې با نفس فعل د مصدر په معنا شي بغیر د ان. اے هو عبادت الله، دا هو تعبد الله معنا بداسي شي هو عبادت الله. او فعل د ان مصدریه نه بغیر هم د مصدر په معنا کې دی شي. تک مثال تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، الته څنګه ده سماعك بالمعيدي خير من ان تراه. الکه به پوښتای یا لك سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. اصل کې د څه سواء عليهم انذارك وعدم انذارك، الته نفس فعل په معنا د مصدر سره ده بغیر د ان مصدریه نه. دیت تجرید و عند النحات فعل نه زمانه او نسبت الى الفاعل لریش، صرف معنی حدثی پاتې شي نو دیت اسم تاویلی وای. صورت د پهلی خو په تاویل د اسمی. ولا تشرک یا لا نافیه ده نو مضارع به مرفوع شي لا تشرکو به شیئا. او که ناهیه شي نو بیا به ولا تشرک مضارع به مجزوم شي. ولا تشرک به شیئا دا جمله یا دا ما قبل د پاره تاکید دی یا په تاسیس حمل ده. کتاب الله کې د عبادت نه توحید مراد شي، لا تشرک نه په د شرک دا هم توحید دی، نو لا تشرک به بیا د تعبد الله د پاره تاکید شي. او که د تعبد الله نه مطلق طاعت مراد شي صرف توحید مراد نشي، او د لا تشرک به مراد نه په د شرک چې دا بعینه توحید ده نو دا بیا تاسیس شي. او تاسو ویل دي چې تاسیس اولاد د تاکید نه. ولا تشرک به شیئا دا شیئا ترکیب کې څه واقع شوی؟ دا مفعول به دی او یا مفعول مطلق دی. که مفعول مطلق شي نو اعتراض به وارد شي چې مفعول مطلق خو دې ته وایي چې فعل مشتمل په هغې د قبیلې د استعمال د کل نه په جز باندې، او لا تشرک خو په شیئا باندې مشتمل نه دی، په اشراک مشتمل دی. نو جواب دا چې دا صفت دی د مصدر محذوفه. تقدیر د عبارت دا سې دی لا تشرک به اشراکا شیئا. وتقیم الصلاة المکتوبه د مکتوبه قید ځکه ولګاو چې نوافل سبب د رفع د درجات دي، سبب د دخول د جنت نه دي. وتؤدي الزکاة المفروضه د صلات سره مکتوبه ویل
او د زکات سره مفروضه ویل دا تفنن په عبارت دی، مطلب د دواړو یو دی. هلکه پې پوه شئ؟ تاسو باندې به اعتراض وارد چې هلکه زکات خو هسې هم فرض دی، نو د مفروضه قید یې ورسره ولې ولګاو؟ وتؤدي زکات المفروضه، هغه زکات ادا کی چې کم فرض دی نو هسې هم فرض دی. تاسو بس جواب وکړه چې زکات دوه قسمه دی، فرض او غیر فرض هم پکې شته. یلکه مالک نصاب باندې حولان حول وشي نو فرض شه، او د حولان حول نه چې مخکې ورکړي خو فرض نه دی، خو ادا کېږي خو که نه. هلکه پې پوه شوئ؟ مالک نصاب باندې بعد حولان الحول فرض او قبل حولان الحول ادا کولی شي خو فرض نه دی. قید ځکه ولګېده چې مفروض مراد دی. دویم جواب دار چې مفروضه د زکات دپاره صفت کاشفه صفت مادحه دی، قید اعتراضی نه دی. بل اعتراض به په تاسو وارد شي، جنت د دخول دپاره لکه څنګه چې اقرار توحید ضروری دی چې ولا تشرک به شیئا، اقرار رسالت هم ضروری دی او دلته اقرار رسالت ذکر نه دی. جواب دا دی چې اقرار توحید سره اقرار رسالت لازم دی، نو اکتفا په ملزوم اوشوا او لازم مراد دی. دویم جواب به دا وکړي تقیم الصلاة کی ضمناً اقرار رسالت مذکور دی، ځکه اقامت الصلاة کې شهادتین شته کنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نو دا سړی سوی والله لا ازیدو ولا انقصو، سوال دا دی چې ولا انقصو نه به کموم، دا خبره خو ټیک ده، او قسم خوړل چې قسم دی چې نه به زیاتوم دا خو ټیک نه ده. دا خو په ترک الخیر قسم دی، ځکه زیادت د نوافلو خو ښه شی دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی سکوتو فرمایلو. تاسو به جواب وکړئ چې د ده مطلب دا دی چې لا ازید علی هذا من عندي نفسی، د ځان نه به پکې بل څه نه ور اضافه کوم، دا به پوره قوم ته رسوم. دویم جواب یا مطلب دا چې لا ازید فی النوافل ولا انقص من الفرائض، زیادت با پا نوافلو کے نکوم، نقصان با پا فرائضو کے نکوم. درم جواب دا دے لا ازید علی هذا مانا فی ایصال هذه الاحکام الى القوم ولا انقصو، قوم تا چی دا خبر رسوم کمی بیشے با پا کے نکوم. یا دا مانا دا چی زیادت با دا فرائض په صفات او رکعتونو کې نه کوم، دا معنا نه ده چې نفل به نه کوم. تاسو په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو چې دی واپس شه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک جنتي له ګوري نو دله دې وګوري. فلینظر الی هذا، هذا نه څه مراد دی؟ یا فرد جنسی مراد دی یا فرد شخصی مراد دی؟ که فرد جنسی مراد شي نو معنا به داسې شي چې څوک جنتي له ګوري نو دا شان سړي ته دې وګوري، دا شان چې دا کارونه کوي، نو بیا دې مراد شه نور هم د ده په شان شي. صحیح شو؟ او که فرد شخصي مراد شي فلینظر الی هذا، دقه ته دې وګوري دې سړي ته. و جنتي کېدل خو نبي علیه السلام ته څه معلوم و؟ نبي علیه السلام خو عالم الغیب نه و که نه، علم غیب خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نه و، نو جنتی ورته څنګه ویلي؟ جواب دار په وحی باندې نبی علیہ السلام ته معلومه شو چې دا جنتی دی. تاسو به پوه شئ. او یا د ظن غالب متعلق فیصله وکړه چې دا کارونه کوي بس همدقه جنتی دی. هلکه پې پوه شئ؟ ښه مسائل مستنبطه من الحدیث، دې حدیث کې څو مسلې دي. اول دا مسله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو د عمل کولو عزم وکي، نو دا هم مبارک کار دی او سړی جنت ته بوځي. عزم مصمم د عبادت دا هم د دخول جنت ذریعہ د عمل خو پرېږ د عزم مصمم مضبوط عزم.
دیم صرف د تاکید د پاره قسم جایز دی. ګوره والذي نفسي بيدي د تاکید د پاره قسم وخوړ. دریم دا مسله معلومه شوه چې د صلحاو او نیکانو زیارت او ملاقات دا د خیر باعث دی. من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. بزرگان ټول وخت په عبادتونو کې زموږ ځان غالب دار چې دا جنتیان دي. د هغوی ملاقاتونو ته ورتګ دا د خیر نه خالی نه. تاسې پې پوه چې فلینظر الی هذا دته دې وګوري. څلورم دا مسله معلومه شوه فلما ولا هر کله چې د مخ اړاو شای کړه شای واړوله نو معلومه شوه چې استاد شاګرد سره مخاخه کوي او واپس کېږي شا اړولی شي. یا مرید د پیر صاحب نزدیک که نه شا به ورواړی په لاره به راشي. ریوس به نه ځي چې ریوس ګیر ولګوي هلته به په لښتي کې وغورځېږي یا به په پیاله یې ورشي. تاسو پې پوه شئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات ادب د بل چا په کار و او صحابه څومره مینه وه د نبي علیه السلام سره. فلما ولا ولا څه معنا ده؟ هر کله چې نبي علیه السلام ته شا واړوله نو شا اړول څه بې ادبي نه ده چې بس مخاخه دې وکړه بس بیا زه په خپله مخه کوه بس ادب دا دی. دا مسله معلومه شوه. بل دا مسله معلومه شوه چې مطلبي تپوسونه پکار دي. بېهوده خبرې ښې نه دي. هغه او دغه داسې د کار تپوس دا اوس د کار تپوس ما ته یو کار وښیه عمل چې زه پې جنت ته لاړ شم بس مطلبي تپوسونه پکار دي. بل حدیث ته وګورئ. وعن سفیان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. اول د دې راوي حالات ته وګورئ بیا حدیث وایو. د دې حدیث راوي دی سفیان ابن عبد الله الثقفي. کنیت ابو عمرو ثقفي دی. د بني ثقيف قبیله ته منسوب دی چې د طائف یوه قبیله ده. د هجرت په نهم کال کې د طائف په وفد کې راغلی او ایمان قبول کړی و. دا د کنیت ابو عمر یا ابو عمره دی. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د طائف په صدقات عامل مقرر شوی و. بیا د طائف والی هم مقرر کړ. دا د نه صرف 15 احادیث روایت دي. تاریخ ولادت او وفات نه دی معلوم. دیم بحث مختصر تشریح د حدیث ته وګورئ. سفیان ابن عبد الله ثقفي نه روایت دی. وی قلت ما ورته ویل یا رسول الله قل ووایه لي ما ته په اسلام په اسلام کې قولا یوه وینا لا اسأل عنه احدا بعدک چې هیچا نه تا نه وروسته بیا د هیچا نه هم تپوس ونه کړم د کار خبرئ. وفي روایت غیرک تا نه بغیر د بل چا نه بیا تپوس ونه کړم پوره تشفي مې وشي. قال دی وی چې نبي علیه السلام راته وفرمایل قل ووایه آمنت بالله ما ایمان راوړی ثم استقیم بیا کلک شه استقامت وکړه نو دې نه ښه شی نشته. بس غټ کار دا دی استقامت. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دریم بحث مقصد د حدیث څه دی؟ مقصد د حدیث دې حدیث کې اوصاف او خصائل د ایمان ذکر دي. امام مسلم دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی دی او امام نووي په باب جامع اوصاف الاسلام په دې ترجمه الباب مناقضه کړې ده. رد دی په مرجعو. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کې د ایمان او د استقامت علی الایمان ذکر دی او ترجمه الباب وضع هم د دې دپاره شوې ده. مناسبت واضح دی. پنځم بحث حل د الفاظ مفرده و. حدیث شریف کې د اسلام روح ته اشاره ده چې هغه استقامت دی. د دین روح او د اسلام روح استقامت. استقامت څه ته وایي؟ استقامت لغت کې ضد د اعوجاج دی.
سیدوالی ته وایي صراط مستقیم او خط مستقیم. هلکه پې پوه شئ صراط مستقیم خط مستقیم څه ته وایي؟ هلکه خط مستقیم هغې ته وایي ما تفنیه نقطتن یوه نقطه چې پناه کوي دې ته مستقیم وایي. تاسو په پوه شئ چې نقطه یې پناه کوي؟ څوک پې پوه شئ؟ دلته کرخه وکړي دلته کرخه خط راکش کې داسې او دا کتاب داسې ونیسي نو تا ته به دا ټول خط په نظر نه راځي. څه به په نظر درځي؟ یو نقطه به په نظر درځي نو ټول به پټ شي. دې ته خط مستقیم وایي. یاداره چې خط مستقیم اکثر د خطوط واصله او د بین النقطتین یو ټکی دلته کېږي یو دلته کېږي او د دې نه مختلف داسې خطونه راولي داسې او یو سیده راولي. نو کم یو ډېر لنډ دی کم چې سیده دی د دې فاصله کمه ده. دې ته خط مستقیم وایي. صراط مستقیم ته هم صراط مستقیم دا وایي جنت ته د ټولو نه نیغه لاره او د ټولو نه ښه لاره ده. هلکه پې پوه شئ لنډه لاره. علامه طیبي وایي استقامت امتثال الاوامر او د اجتناب عن النواهی نوم دی. خدای چې د کومو څه نه منع کړی د هغه مه کوه چې د څه امر یې کړی دی هغه کوه. هلکه پې پوه شئ همدقه خبره د حضرت عمر رضی الله عنه هم روایت ده. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي استقامت د اوامرو او مناهیو په احکامو عمل کولو نوم دی او په دې کلک ودرېدل. د حضرت ابوبکر صدیق نه د استقامت باره کې چا تپوس وکړو هغه وفرمایل د الله سره څوک نه شریکول استقامت دی په توحید کلک ودرېدل. د حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي عمل د الله د رضا د پاره کول استقامت دی. حضرت علی رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د فرایض ادا کول استقامت دی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي استقامت د الله په محبت او عبودیت ټوله توجه مرکوزول دي. د الله په محبت او عبودیت ټوله توجه مرکوزه کې به دې ته استقامت وایي. او امام غزالی رحمه الله فرمایي الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی صراط جهنم. په دنیا کې په استقامت علی صراط باندې تلل داسې ګران دي لکه قیامت کې چې په پولي صراط باندې تلل څنګه ګران دي. بیا وایي وکل واحد منهما ادق من الشعر واحد من السیف. په دنیا کې هم استقامت صراط مستقیم دا د ویښته نه نری ده او د تورې نه تیره ده تکلیف به هم پکې درته رسیږي او په آخرت کې هم همدقه شان ده. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. او صحبت یې دا دی دې نه معلومیږي چې حدیث شریف کې دی استقیمو ولن تحصو. استقامت وکړئ ځانونه کلک کړئ او دا طاقت تاسو نه لرئ. د لن تقیمو ان تستقیمو حق الاستقامت ولكن اجتهدوا فی الطاعت. تاسو طاقت نه لرئ خو خپل کوشش جاری ساتئ. دا مطلب خپل کوشش کوئ نور کولی یې هم نشئ. او صحبت یې ځکه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي شیبتنی سورة هود. سورة هود زه سپینګیری کړم. سورة هود کې دا دی فاستقم کما امرت. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي فاستقم کما امرت چې وای په نبی علیہ السلام نه دی نازل شوی په ټول قرآن کې هیڅ یو آیت کان اشد و اشق علیه من هذه الآیه چې سختی او ګرانی په نبی علیہ السلام باندې د دې آیت نه ځکه دې کې د استقامت ذکر دی. هلکه تاسو به پوه شئ. نو دا حدیث چې قل آمنت بالله ثم استقم دا جوامع الکلم دی. ټول دین کې دوه خبرې دي عقاید او اعمال. عقاید ته اشاره شوې ده په آمنت بالله کې او اعمال ته اشاره شوې ده په ثم استقم کې. په ثم استقم کې ثم د تراخی رتبی د پاره ده ځکه استقامت افضل دی. تاسو به پوه شئ
د دې قول نه چې آمنت بالله، ځکه استقامت شامل دی عقاید او اعمال او اخلاق ټولو لره، او آمنت بالله شامل دی صرف عقاید لره. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تپوس کو اوصینی ما ته وصیت وکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راته ویل قل ربی اللہ ثم استقم، دا وایه چې رب می الله دی او بیا کلک شه. او الله تعالی قرآن کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الکه تاسو په پوښتنه استقامت ډېر کلک شه دی، نه ځکه دیو جنا مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې دا قول د بزرګانو نقل کړی دی چې الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت د زرو کرامتونو نه غوره دی. یو بزرګ سره یو مرید 20 کاله تیر کړیو او بس آخرت ته ورته تا نه ماته هیڅ پیدا راونه رسید. ولې ځي بس تا کې مې سمونه لیدل، وایي څه کرامت مې ونه لیده. کرامت خلک دی له وایي چې سړی والوځي او یا په کشتۍ کې دغه کې لاړ شي، په دریاب کې بې کشتۍ روان او نه لمدېږي، او یا د لوټو نه ګوړې جوړوي مټۍ ته جوړوي، دې ته کرامت خلک وایي. هغه بزرګ ورته وایي ښه تا ما سره څو کاله تېر کړه؟ 20 کاله. وایي د ویښته عمره مخالفت د سنت دی ما کې لیدلی؟ وایي نه. وایي د دې نه غټ کرامت چېرته دی؟ اصل کرامت خدا دی که نه؟ تاسې پرې پوه شئ، اصل کرامت دې ته وایي. دا یو شعر دی د پارسی، وایي اگر بر هوا بروي مګسي، تاسې پرې او اگر بر آب بروي خسي. وایي که په هوا کې والوځې نو مچ هم په هوا کې الوځي، ستا او د مچ څه فرق؟